الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دلته دو دلیلونه نور واو. اول دا چې مسح شي نو مسح برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين. څنګه چې برؤوسکم چې دی هغه مطلق ذکر دی نو دا چې دا ارجلکم هم پکار دی د دې الى الكعبين نه پته لګي چې دا د غسل خبره کوي د مسح خبره نه کوي. کني بیا د الى الكعبين مطلب څه شو؟ دا د دې طرف دلیل شو چې دا وظیفه د خپو چې دا نو دا غسل او بل طرف ته د نور خلق سره یو بل دلیل دی. هغه دلیل دا دی چې هغه وایي چې تاسو د غسل او د تیمم د دواړه خبرې یو ځای کې نه وایي زموږ په خبره به پوه شي. څنګه وایي تاسو ته پته ده چې غسل نه یو وضو نه بیا به تیممي چې تیممي نو په تیمم کې به څنګه چلی؟ په تیمم کې به دا چلی چې د کومو اعضاء وظیفه غسلو نو د هغې وظیفه به مسحي او د کومو اعضاء وظیفه چې مسح وه نو هغه به صحیح متروکي. نو په تیمم کې صرف دوه اعضاء دي چې د هغې وظیفه مسح شوه ځکه چې د هغې وظیفه مخکې غسلو چې یو مخو او بل لاسو. نو ګوره وایي د سر وظیفه څه وه؟ مسحه. نو هغه په تیمم کې څه شوه؟ لا. نو پته ولګېده او خپې په تیمم کې شته؟ وایي پته ولګېده چې د خپو وظیفه هم څه وه؟ نو دا جواب به تاسو کوئ اوس دا راته زه نه کوم. دی ساره پورې به دا جواب مانه ښه جي په خبره خو پوه شوې که نه؟ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. راځئ پسې دې خوا فتیمموا له تیمم یمم ییمم تتمیم او تیمم یتیمم ارادې ته ویل کېږي قصد ته ویل کېږي. د دې وجه نه د هر چا په نسبت باندې په تیمم کې قصد او اراده ضروري ده. په اودس کې قصد او اراده او نیت ضروري نه دی. دا بعض حضرات په دې خبره نه پوهېږي وی بغیر د اعمالو نه خو نیت انما الاعمال بالنیات عمل خو په نیت باندې منحصر دی. چې ته ماته وایې چې بغیر د اودس نه بغیر د نیت نه اودس کېږي نو دا څنګه عمل دی؟ نو ما ورته ته په دې نه پوهېږې که نه چې اودس قربت خاص قربت محضه نه دی. اودس قربت محضه نه دی. قربت محضه څه ته وایي؟ لکه مونځ په خپله یو قربت دی نو اودس په خپله تش قربت دی. ټوله ورځ اودسونه کوه ویش کارم به کوه خو بس اودسونو ته کلک شم نو دا نیک کار شو که دا د بل یو نیک کار دپاره یو څه شوه؟ نو وایه یو دا چې دا اودس چې دی په دې طهارت راشي. دویم دا چې دا اودس په خپله قربت شي. نو اودس چې په خپله قربت کې نو نیت له وکړه او که اودس په خپله قربت کې نه او صرف د مانځه دپاره یې مقدمه کې نو بس د مانځه دپاره مقدمه شوه څه شو؟ اودس مونځ پې وشو. تاسو په دې خبره ونه رسېدئ. لیکن تیمم چې دی تیمم بجای خود هسې خلک تیمم نه وایي. تیمم د څه دپاره وایي؟ خو یا د مانځه دپاره وایي یا به د تلاوت دپاره وایي یا به جمعات ته راتلو دپاره وایي.
نو تیمم د لپاره اراده پکار ده ځکه اراده پکار ده چې خاوره چې دا هغه بنیادی تور یوازې دا مطهره نه ده شریعت مطهره کړې ده یعنی بظاهر خو خاوره خو تلويث کوي کنه ککړول کوي او وب پاکول کوي نو وب چې پاکول کوي نو هغه وب پاکول چې دي هغه نیت ته محتاج نه دي کستا نیت یو کنه خو چې په وبو څه شوي ځای پاکي او کستا نیت دا تیمم یې نو تیمم شو کسیا نیت د تیمم نه نه چې په خاوره کې خلک ورغړي دا خو تیمم نشو نو د دې وجه نه په تیمم کې نیت ضروري شو د استحباب خبره نه کوم استحباب په کې دی او دی خدا خبره کوم چې په تیمم کې نیت نشو نو تیمم نه کیږي او په اودس کې نیت نشو نو اودس کیږي سړی دا وړه له صرف د تبرید د ځان د یخونه د پاره یې سوکو سینته ټوکړه له اوسې وکړو غسل وکړو او د سم پکې وشو غسل پکې وشو راغی مونږ پکې نوم پکې کنه کې مونږ پکې دا د څه د پاره دا کار کو سینته د څه د پاره دا انګل چې یو خبره ده دویمه خبره ده چې د تیمم د صعیدا طیبا دغه یو اشاره ده بل خبره چې قران د په دماغو کې دا خبره ورچي چې ګوره دا وبو خاصم مطهر او پاکون کې دي خو د وبونه بعد چې کوم شی پاکون کې دي نو ګوره خاوره ده او نن ساينس دا ثابت کړی چې واقعي خاوره د برداشت شي ته ګوره نه یو عام سره په خبره باندې پويږي دا څومره ګن بلا چې د خاوره کې د موږ وردن نکو دا مړي مونږ په خاوره کې خخو نو دې لپاره د خاوره نه بهترین شی بل نشته خاوره چې کومه دا وبسنګ دا په ګندنه لوګي په اسمکو کې دا وبتوي شي دا چرته شي دا په درګونو کې بیا ملاويږي او بیا دا شینو ته بیا دا ګلانو ته دې بیا راځي دا خاوره په خبره دا وب فلټر کوي پر خاوره کې دا کمال دی درېمه خبره ذهن کې دا کې نول غواړي چې دا تیمم چې دا طهارت څنګه شپ دې معنا باندې خاوره دې په مخ پورې مګلې یا خاورو ککړ لاس ته په مخ پورې مګو نو دا صفایه د پاره څنګه شو نو یا دوه خبره جدا وي خبره به جدا کې بعد سيزونه اضافي هغه دار چې ته وبنمومې نو یو صورت دار چې وبنمومې نو بس هم دا شي په ورځه کله غسل ضرورتي نو هم په مانځه ورځه او کدا او د ضرورتي نو په جمعه دا او په مانځه دا شي ورځه قرآن مجید هم رالاو تلاوت هم کوو کنه نو یو دا صورت نو چې دا صورت مستقل وي نو د یو سړي په ذهن کې به د قرآن د تقدس او د مانځه د تقدس او د جمعه د تقدس چې هغه کوم د پاکي هغه کوم تصور هغه پاکي تصور به خراب شي وي به چې زمړه خو دا بلور دا څور غلو نو دا چې مسلسل دا نو د دې په ځای باندې یو طریقې وته خو دا چې نه د پاکي او د پلیته په منځ کې به یو کرخي هغه کرخه به بنیادی تور په او د شي چې ته په دې پويږي چې وبد پاکولو د پاره دي او که فرض کا او د شنو نه یو بل عمل به داسي چې پاغه باندې بستا په ځین کې دې خبره چې نه تیمم به هوا ما نیت بر تیمم کوم پاک خاور به ګورم چې ته ډیران تیمم نه کیږي په دا ځین کې چې اوس مې په متیازي کړی او بیا ځای وچو او ما ته پته ده چې دا ځای دی خو چې ما ته پته چې را دې ځای باندې چرته سګن بلا نه ده پاتې شوی سعیدا او طیبا دواړه برابر کی سعیدا او طیبا معنا ده چې دا زمکه خو پاک شو پاک له اسره زمکه پاک او که فرض کدا چې خبره بیراله چې هغه ته پته ونه دا په ځای ته پاک ځای ګوره پاک باندې لکه خلکو په خاري مشرانو ودا سره تیمو ویل کې ورشه دا خټ نه غټه لوټه راوړه هغه به ځان سره سي پاک به دې کټ ته خو دې په څه کپړه مپړه کې به راوړه کړه ویل کې زماره تیمو مغلوټه راوړه نو دې مطلب دا پاک لوټه به ساتلې و چې ته دې واړه ګوتې ورنوړي دا سعیدا طیبا هغه تصور نو دې سره به د پاکه او د پلیته په منځ کې دا فاصله چې کومه دا به ذهن کې برقرار پرته وي فاصله به ذهن کې برقرار پرته وي چې ته قران له لاس وروړي جمعه ته راځي نو ستاسو ذهن کې خبر دا شي چې او 10 منټه کړه خو یاره خدای پاک ویلي تیمم وای به تیمم میوه نو تیمم هم میوه مطلب دا دی چې زه دې خبره قابل شوم او چې دا تیمم پکې نه چې زه خو بس مجبور یم چې او 10 نشته نو بس ورځه په دې باندې او په دې روزه په تلاوت او په دې منځونو نو بیا بستا ذهن کې هغه د صفایه چې کوم تصور د دې او د شنو په ذریعہ راځي هغه تصور به څه کېده هغه زخمی کېده بیا هغه مزمحل کېده بیا
هغه تصور خرابېدو او شریعت دا غواړي چې ستا په ذهن کې د پاکۍ او د غیر پاکۍ په دې منځ کې چې کومه کرښه ده چې دا کرښه بالکل واضح وي چې لکه دا صورت د پاکۍ دی دا حالت د پاکۍ دی او دا حالت د پاکۍ نه دی نو دې کې دا کرښه راتلل مقصود نو چې او بینو کرښه به راکاږي او ظاهر به صفایي وشي او چې اوبه نه وي نو که به ظاهر صفایي وشي که ونه شي خو هغه کرښه خو به واضحه پاتې شي فرق خو فاصله خو به واضحه پاتې شي دا مطلب شو ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون دلته بیا ګورئ کنه وليتم نعمته عليكم دا د تیمم مسلې ته ویله نو د دې لپاره د نعمت پرونه بحث یاد ساته واتممت عليكم نعمتي اتمام تا ما ویلو چې یو نعمت بل نعمت نو دلته یو نعمت بل راوسته چې تیمم اجازه ته ورکو نو دې ته مې ویو تم نعمته نعمت در باندې پورا کوم ان دا نعمت د اتمام یو حصہ دا مو چې تیمم اجازه ته درکو او دا خبره په حدیث کې راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطيت خمسا ما ته 5 خبرې ملاو دي لم يعطهن احد قبلي زمانه مخکې دا 5 خبرې بل چاته نه ملاو هغه 5 خبرې سدي نو یو دار چې جعلت لي الارض اعطيت خمسا نصرت بالرعب نبی علیہ السلام فرمایي د ما یو رعب الله تعالی مسیره شهر د یوې میاشتې په فاصله باندې الله تعالی د ما رعب په دشمن اچولې دشمن په ذهن کې یوازې محبت نه چې دشمن وایي چې فلان کې ډېر ښه خلک دی چې املاس ته وانه پاسي نه د پیغمبر یو اولنې خصوصیت څه دی نصرت بالرعب په دشمن باندې رعب چولم دي دې زمانہ کې خلک مو ته بار په یو خاصه طریقه باندې دا خبرې کوي چې تاسو د اسلام د محبت د پهلو ډیر زیات اجاگر کوي دا اسلام کې د محبت د پهلو د زموږ د بعض فلسفیان مرګري نه دي فلسفیان نو دا برته دا نصیحتونه ډیر زیات کوي چې ته خدا د زور خبرې ډیر زیات کوي او دا دغه خبرې پکې کوي نه دې په ځای دا چې د محبت د پهلوګان زیات نو زه ته هم چې ستاسو منو د پیغمبر او د خدای به منو نو اولنې خبره په 5 خبرو کې څه ده نصرت بالرعب زه د علماء ته چې کله تقریر کوم نو زه ته ټکه وایم زم د علماء ته په یو حدیث کې نجوم ویل شي نجوم حضرت عیسی علیه السلام قولم نقل کړی حافظ ابو حیثمه خودی امام سیوطی رحمه الله په الجامع الصغیر کې د نبی علیه السلام حدیث نقل کړی چې انما مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء په دې ځمکه کې د اهل علم مثال دا څه دی لکه په اسمان کې ستوري یهتدى بها في ظلمات البر والبحر چې په ستورو باندې په وچو په لمده کې لار معلومیږي نو فاذا انتمست النجوم چې کله ستوري خړشي او شک ان تضل الهدى قریبه ده چې کوم خلق نور ته لارې خي نو هغه هم خطا شي ځکه چې هغه ستورو ته ګوري نو لارې خي نو زه ته بیا وایم چې د اسلام چې د ستورو ته د علماو ته ستوري ویل دي نو د ستورو کې څه کمال دی نو حدیث کې د ستورو 3 خبرې ذکر شوي دي او امام ابن جوزی وایي چې د 3 نه علاوه ته چا بل څه مطلب وینو ته ته نه پوي 3 خبرې ستورو کې 3 کمالات نو یو کمال خدا دی چې وبالنجم هم يهتدون په ستورو باندې خلک څه کوي لار معلومه نو علما دې ته وایي چې علما په یو ځای کې موجود دي نو خلک په علما او لار معلومه چې دا علما څه کوي د دې رویه څه ده د دې خبرې څنګه دي د دې کردار څنګه دی دینه په تاسو کې څنګه چلو کو څنګه ونکو څه حرام دي څه حلال دي يهتدون لار بر دینه معلومه یو معنا ده خو دویمه معنا بل ده اغم قرآن بیان کړی چې ستورو 2 کارونه نور څه دي نو قرآن وی ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دا نږدې اسمان دا مون پر چراغونو خسته پر ستورم خسته کړی نو دې معنا دا چې عالم په کوم ماحول او په کوم مجلس کې موجودي نو مجلس به خسته ښکاري پای کې بغیبتونه چغلې ګناونه ظلمونه فسادونه دروغ ګړې وړې اکو بکو دا به کې نه چې عالم به موجود دی نو مجلس به دغه او خسته دی وجنه ملک چې وته وي ملک په دې باندې علاقو کې مولا ته ملاو
نو هغه ملای له ملح ناغستی دی. نو مطلب دا دی چې علما به کوم ځای کې موجود دي نو هلته بسئ زینا السماء الدنیا، هغه مجلس به ښایسته ښکاري، هغه مجلس به مزیدار ښکاري. دا ته هغه عالم نه دی چې هغه د امیانو په مجلس کې کېناسته د امیانو سره بس پایګې ورور غړي ورته چا څه وایي بس هغه کوي او بیا چې جامع وسنډي جومات ته الله اکبر وشي بیا جومات ته راشي. نه ته چې هلته ناست وي نو پکار دی ته نور نه مه زده کوه، ته نورو ته ښایه. پکار دی ستا په وجه باندې هغه مجلس ښایسته او خوندور ښکاري. که ته پکې نه یې غړې وړې چا ویلې نو ویلې، خو چې ته موجود یې نو بیا دې څنګه خلک غړې وړې. او درېیم بیا څه وجعلناها رجوما للشیاطین، پر یې ستورو باندې موږ شیطانان مولو. نو مطلب یې دا دی چې عالم هغه عالم دی چې هغه چې دا شیطان صفت خلک یې ویني که نه وایي چې یاره د ده د لاسه خو مې په سر درد دی، یاره د ده نه خو مې یره کېږي. زه وایم عالم او حقیقت کې دا عالم پکار. که ټول نه وي نو څه علما داسې پکار دي په یو معاشره کې، څه خلک داسې پکار دي، تقسیم کار هم پکار دی، ټیک ده. خو زه وایم څه علما خو داسې پکار دي که نه چې هغوی چې دا بېدینه خلک ویني او دا خبر شي چې دی خو فلانکي ځای کې راغی او دی ناست دی وایي یاره بس چې دی ناست دی د ده خبرې نه شم کولی، ده نه خو یارېږم، ده نه خو مې یره کېږي. نو دا ورجوما للشیاطین پکې هم پکار دي که نه چې شیطانان هم بې ویشتی کېږي که دا د علماو دا درې. نو ولیتم نعمته، نو دې ترجمه مې راته کوله چې نبي علیه السلام فرمایي دا تتمیم نعمت دی. نو تتمیم نعمت کې 5 څیزونه دي. نو یو څیز پکې دا دی چې نصرت بالرعب، حدیث مې د نعمت د توین هغې کې یو جمله دا نصرت بالرعب، الله تعالی ما له رعب راکړی. ظاهره خبره دی رعب په خپلو خو نه وي، رعب په پردو باندې. او نبي علیه الصلاة والسلام کمال هم دا چې کوم خلک به ایمان راوړل نو چاهې مجلس کې ناست وو نو مدعي به ورسره مینه زیاتېده، خبره به یې اورېدله، زړه به یې ورته دعا ختله. ځکه خو قرآن هم چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو لپاره دومره احسانات او تاسو سره دومره تربیت او تاسو دومره روزنه او تربیت یې وکړله نو بېکاره ده نه ورته دعا کوئ. او حقیقت هم دا دی چې چاته موږ د مولانا ګوررحمان صاحب دی الله تعالی وبخي، مولانا عبدالرحمان صاحب دا ټول استادان مشران څه ژوندي دي او وفات دي، الله تعالی دې ټولو مغفرت نصیب کړي. نو چې درس به یې کړو نو چې موږ ښه توجه سره به ناست شو، په خبره به پوه شو، به د زړه نه به ورته دعا وختله. اوس هم چې کتاب ګورو نو د زړه دعا خېږي علماو ته. علما کوم عالم کتاب چې ګورو ما له خوند راکړي بس زه ورته سیده دعا وکړم. نو به دا خو دعا وکړه ځکه چې ما باندې احسان وکړو. نو یو دا نصرت بالرعب. او وجعلت لي الارض مسجد كلها، په یو روایت کې شته بلکې نشته، مسجدا وطهورا. زما لپاره دا ټول ځمکه جومات دی او دا ټول ځمکه زما لپاره طهورا دی، صفایي ده. نو طهورا دا معنا ده چې تیمم په هر ځای کې کېږي او مسجدا معنا ده چې هر ځای کې لمونځ کېږي. او بیا چې علامه اقبال سره یو ځای کې نو هغه به ته وایي چې ښه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دا ټول ځمکه جومات ده، نو دا جومات خو د کافرانو نیولی. حاج مؤمنان را گفت آ سلطان دین، مسجد منعی ہمارو یہ زمین. مؤمنانو ته پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې ټوله ځمکه جومات ده. نو بیا الاما از گردش نه آسما مسجد مؤمن بدستی دیگرا. وی ګوره ورته جومات پیغمبر علیه السلام به ځمکه ټوله جومات دی او جومات د کافرو نیولی. هندوان پکې راته نه پرېږدي بانګ، روسیان یې راته نه پرېږدي، چینیان یې نه پرېږدي، امریکایان یې نه پرېږدي، یهودیان یې نه پرېږدي. نو دا څنګه ته د کوم پیغمبر امتي ځان ته وایې چې پیغمبر وایي ځمکه ټوله جومات دی او ته په دې پوهېږې جومات کافرو نیولی دی او ته ورته غږ نه کوې. نو ځکه وایي چې سخت کوشد بنده یې پاکیزه کیش تا بغیرت مسجد مولای. چې کوم سړی مسلمان دی او د هغه عقیده ټیک ده نو هغه به همیشه په دې غم کې چې څنګه به د کافرو نه د خپل پیغمبر د جومات را واپس کوم. دا خو زما جومات د پیغمبر جومات را نیولی دی. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ما له ټوله ځمکه جومات کړی، ځمکه جومات دی او ته په دې باندې سره پروا نه ساتې چې جومات کافرانو نیولی. او طهورا معنا صفا کوونکی دی، نو دا معنا دا تیمم پې جایز دی. بیا دا تیمم د صفایۍ دپاره دی. نو دا نعمت شو. او بل دا چې وحلت لي الغنائم، ما دپاره غنیمتونه حلال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه خوراک کوه تاسو نه تپوس. نبی رسول الله صلی به چې خوراک آمدن د څه شي کاروبار یې بیا په مدینه منوره کې نو څه پټي و د پلان نیکه پټي حکم ځای پاتې شي
هغه مکه معظمه کې پاتې شو نو مدینه منوره کې سو زکات خوړو صدقه خوړو نو سو شي خوړو غنیمت خوړو د ټول نه حلال مال چې دی کنه غنیمت دی د ټول نه حلال مال څه دی غنیمت دی نو تاسو بدن نه پس خوري اوس او غنیمت دی ته چې کافر له باور شي چې بده جوړي کې لګ راواچو نو غنیمت دی ته وي غنیمت دی ته وي لاس په ولا تاوي غنیمت څنګه ملاويږي سوال پیغمبر ته چې کوم خلک د پیغمبر د سنت مطابق خوراک کوي هغه ته بل خصوص ویما چې دا هغه خوراک کوي نو د بسم الله نه مخکې دي ته وګوره چې ډوډۍ د غنیمت دا او کنه ده هغه ته على الخصوص دا ویما چې ته چې د خوراک مطابق د پیغمبر سنت خپل نو کم از کم دي ته وګوره چې پیغمبر علی السلام ډوډۍ خوړه د کم ځای راغلی به کم ځای راغلی په دې نقطه ورسېدې کوم نه رسېد نو دا خلکو ته خبرې کوي کنه خجی دا مطلب شو بل خصوصیت وبعثت الى الناس كافه او نبی علیہ السلام فرمایي چې ټول انسانانو ته پیغمبر مخکې پیغمبر یو کلی یو علاقې یو قوم ته او نبی علیہ السلام فرمایي چې ټول دنیا انسانانو ته پیغمبر او واعطيت الشفاعه او مال الله تعالی دا اختیار امر کړی دی او مال دا مقام امر کړی زه بیا په قیامت کې سکوما شفاعت بكم یو شفاعت کبرا ده کنه ټول دنیا د خلقو د پاره به شفاعت کوي ټول امتونو د پاره چې حساب کتاب شروع شي او بیا د خپل امت شفاعت هم پکې شامل نو دا وليتم نعمته کدا اتمام د نعمت نو گویا کې دا تیمم چې د امت خصوصیت شو د ازمکه پاکېدل د امت خصوصیت شو د نور امتونو خصوصیت دا ټول ازمکه نه و چې ټول ازمکه پاکه وي خو بیا په جمعه ته چې تیمم پکې ده ټول ازمکه په جمعه نو هغه ته خدا حکم نو چې تاسو په ټول دنیا باندې ځکه چې الله تعالی ته د مخکنه علم چې د موسی علی السلام قوم بعد د اسلام نه يهودیت جوړل يهودیت په ټول دنیا د غلبې لپاره د خدای په نظر نه دی الله ته پته و چې د عیسی علی السلام قوم بعد د عیسی علی السلام د تعلیماتو نه څه جوړي نصرانیت او عیسایت به جوړي خدای الله تعالی په نظر باندې ټول دنیا د لپاره عیسایت او نصرانیت دین نو اصل دین خو هغه خراب او اسلام دا الله تعالی علم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چې دا په اخره پورې اکثریت نه نو خلق به کې دا شي چې هغه سي طائفه قائمه على الحق بکی کله بلګي کله ډيري کله غلبي کله نه غلبا ولا يضرهم من خذلهم چې څوک دښمنیم کوي هغه به تکلیف شي هغه دنیا نه فنا کول نه شي او دا به یو ډله به داسې خامخا موجوده ټول قیامت پورې نو څه کوي چې جوړلیت للی ارض نو دا ملت اسلامیه بیا د ټول دنیا د پاره دا ټول خبره په مانس کې یو بل سره ربط دی روبو ټول دنیا زمکه ټول دنیا جمعات ټول دنیا تیمم د ټول خبره د یو بل سره حلالواله د غنیمتونو دا 15 واړه خبره د یو بل سره سدي دا د یو بل سره مربوط دي دا مطلب شو بیا دا سره راځم یو بل آیت په پکې يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے کسانو چې ایمان راوړل یاد کړئ د الله تعالی نعمت پتا سو باندې چې کله اراده وکړه خلکو ان يبسطوا اليكم ايديهم چراو غزي تاسو تخپل لاسونه فكف ايديهم عنكم نو الله تعالی بن پر دا ویلا سنستا سنا واتقوا الله وذا الله نو يريږي وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله تعالی دې اعتماد کی ایماندار. دا خو دومره ګرانه آیت نه ده خو اصل دې کې هغه دوه واقعات دي نو هغه مې ته ذهن جابر ابن عبد الله وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجد طرف ته روان او غزا ته بخاری روایت ده نو بیا چې کله واپس راتلو نو غرمشوا نو چې غرمشوا نو په داسې ځای کې د غرمې د مکه ولا چې کوم ځای کې وادن كثير الغضاء چې پاره کې سړیرو دا کیکره داونه پکې ډېرې دا چې ګڼ بڼ وانت کې ځای نو فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت ثمره
د کیکر د یو ونې لاندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دمه وکړه او نور صحابه چار چاپېره بس یو ونې لاندې یو ځای لاندې غرمه او فعلق بها سيفه او دې تورې ته د دې ونې ته د خپل توره ځوړند کړه او لاندې دمه خوله چې دمه کوله پرې کې یو سړی راغی نو هغه خو پوه شو چې توره خو ځوړنده ده نو دې سوره راواغسته او پرې کشکپ نبی علیه الصلاۃ والسلام هم راپاسېد چې راپاسېد نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اوس خو دا توره خو د نبی علیه السلام دغه په لاس کې ده ورته وایي اوس به درانه شو خلاصوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پاک نو په هغه باندې روب راغی توره ته پرېوته نو نبی علیه السلام راواغسته اوس به تاسو خلاصوي نو هغه باندې را پرپې راغی نبی علیه السلام یې زه ته نه وایم بیا په دې کې خلک هم راغلل دا واقعه پزید دې کې مطلب مې څه بیانولو کې دې کې مطلب دا و چې خلک وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته یو ځل چاوي د دې علاقې یو سړی و ډېره مخکینه خبره ده ډېره مخکینه تقریبا د سن 87 خبره ده اول دلته ته ملګری ته راغلی نو هغه کې یو کس دا خبره وکړه ماته دا پته ولګېده چې دا خو غلطه خبره وکړه حدیث کې خدا څنګه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو دا ځینې خلک هغه زمانه کې خیر درې وسلو مسلو خبرې لږ زیاتې وي نو یاره دا تاسو چې د ځان سره وسلې مسلې ګرځوي نو دې معنادار تاسو زړه کې غلا ده نو ما ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته وایي چې د مدینه منوره کې به وسلې ګرځېدلې وی ولې نو ګرځېدلې چې هغه باندې چې پیغه توله راوخې ده ولا اتوره پیراويسته نو وی هغه وخت خو نبی علیہ السلام سره وسله نه وکنه ما ظالمه خو د پیغمبر علیہ السلام هغه توره نو خلک عجیب خبرې کوي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو يهودي وزیر اعظم دی کوم یو په هغه وخت کې مخکې مې چتلوست هغه وایي چې دا مونږ را وسلې ولې راجمع کوو وایي دا مې د بل چا نه دي زده کړي دا مې د مسلمانانو د پیغمبر نه زده کړي صلی الله علیه وسلم او چې په کومه شپه وفات کېده نو په ډیوه کې خو تیل نه و خو دیوال ته نه تورې ځوړندې وي وایي دې نه پته لګي چې د اصلحې اهمیت څومره دی او دا د هغه خلکو پیغمبر دی چې اړ و دې نه خبر نه دي چې دې اهمیت څومره دی اب ډیوه کې د تیلو غم خو کوي خو د دې غم اډو کوي نه چې د دشمن خلاف ځانم تیارول غواړي او دشمنان خو وشو دنیا دي دا مطلب شو خاجي دا پکې په مانس کې خبره راغله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا دې کې د 12 نقيبا نقيب څه ته وایي نقيب یو عریف یا عریف دی عریف او یو نقیب دی نو حدیث کې دا راغلی دی چې العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار منبری او د قوم مشری دا حق ده او خلقو د پاره منبران او د قوم مشران په کارم دي خو د قوم مشران به دوزخ لږي ولكن العرفاء في النار مطلب دا دی چې اکثریت ظاهر خبره ده چې هغه خو بیا پکې جایز او ناجایز هم نه کوي او دروغ وعده هم کوي او څه کوي چې دا نه کوي نو بس ټیک ده بیا العرافة حق ویره ولې چې دې په ډېر زیات مرم او ډېر زیات شوقي کېږم د دې مونږ ته وایو چې د چا شوقي حدیث کې راځي نو دا به نه اهلی نو ځینې خلک مونږ ته وایي چې کوم شوق نه وي هغه سره بیا کولای نشي ما کول چې تاسو ته وایي هغه ته کول نه وي هغه ته ورانول وي خو تاسو صفرا ده نو ته خوګ ته تاریخ وي او تاریخ ته خوګ وي دلته خبره د نقیب ده نقیب او په عارف کې فرق بایبل چې دا خبره کله کوي چې 12 سردارانو په بنی اسرائیل کې او موسی علیه السلام په 12 قبیلو کې چونکه 12 سرداران نو هغه ته صرف سردار وي مطلب دا دی چې دا یو قسم لیډر څنګه د لیډر یو تصور دی قرآن د دې تصور د لیډر نه کوي قرآن د دې تصور د اصلاح کوي نقیب نقب څه ته وایي سوري ته وایي نقب نقاب معنا دا چې ټول مخې پټي خو په سترګو کې د سوري ښکاري داسې خبره باندې پوه نشو نو نقب زنی څه ته وایي چې دا کندر کوي سوري نو نقیب معنا دا چې د خلکو معلومات دلته د کله یا علاقه یا قوم او قبیله په داسې وړو یونټو کې تقسیم کې
او د هغه یو یونټ یو سربراهي او د هغه مطلب دا چې هغه د قوم متعلق معلومات کوي چې د قوم کې خرابې سره راځي، د دې تربیت او د دې اصلاح، د دې خویونه عادتونه چې هغه ته اوسېږي. دا څنګه چې د بار نه یو سړی راشي او هغه د دې په منځ کې ډېرې فاصلې په منځ کې غټې غټې بندې دروازې، نو هغه بیا اصلاح نشي کولی. اصلاح هغه سړی کولی شي چې په قوم کې دننه اوسېږي او چې دننه پکې اوسېږي نو هغه ته د ټولو خبرو معلومات دي. لکه د دې متبادل اوس دا قوم دا حکمرانان او حکومتونه بیا په دې قوم کې جاسوسان مقرروي، جاسوسان پکې مقرر کړي او هغې له پیسې ورکړي پټ خلک، نو هغه معلومات چې کله کوي نو هغه خلکو ته پته چې دا سړی دی، نو هغه ته وایي که نه څنګه چللی شي. نو دا بس تربیت نه وي، خو بس معلومات ورکوي چې ټیکې ورکړو که غلطې ورکړو که د چا خلاف یې ورکړو څنګه چل چې وکړو. خو د نقیب چې کوم تصور دی نو هغه دا دی چې هغه به د اصلاح دپاره او هغه ته به د قوم مزاجونه معلومي. نقب یعنی د جاسوسۍ لپاره به د خلکو معلومات نه جمع کوي، د دې لپاره به معلومات جمع کوي چې د خلکو کې کوم داسې پهلوګان دي چې قابل اصلاح دي او د دې خلکو اصلاح به څنګه کوو. دا کوم قومونه چې په قومونو باندې حکومتونه کوي، لکه تاسو ته پته ده د امریکایانو او د برطانیې ولا په موږ ډېر زیات کار لري. نو د پخوانه خلک دلته راشي او وایي انګریز دی مسلمان شو، او چې مسلمان شو نو بس موږ خو خلک بیا سمدسې په سر ګرځو. نو امنځ کې مسلمان چېرته وي؟ پوه شي په خبره باندې. خو جاسوس یې دلته راغلی. زما رایې همیشه دپاره دا یي په دې باره کې زما تجربه او د ټولو ملګرو ته ډېر وخت نه لګیا یم چې که تاسو نه د امریکې نه او د برطانیې نه او د جرمني نه او د فرانس نه یو سړی راغی چې زه مسلمانېږم، نو ته ورته داسې ووایه چې ته دلته څه له راځې؟ دا د کومې داسې ده چې د مدینه منوره ده چې دلته به د اسلام داسې تا ته پته لګي چې داسې تمام خلک داسې مسلمانان دي، اوزبرګان دي. ولې د اسلام نه دا ورته ووایم چې متنفره به شي، مه راځه د مونږ خواله، مونږ هسې نسلي مسلمانان یو، خو داسې ډېر خوند هم نشته. څپلی به درنه په جماعت کې چا پټې کړي او بیا به وایي چې خیر دا لا څنګه مسلمانان دي. نو دلته مه راځه، دلته مه راځه او دلته ستا د راتلو څه فایده هم نشته. ما ته اسلام ښایي که زما نه اسلام زده کوې، نو نه د اسلام زده کولو معاشره ده دا او نه موږ دومره بیکار یو چې ستا نه به اسلام زده کړو. ته داسې مهرباني وکړه چې ته جرمنی که امریکنی که فرانسیسي که برټشي، ته داسې چل وکړه چې هلته اوسېږه او ته چې په کومه وجه مسلمان شوی هغه خپل قوم ته وجه وایه او هلته خلک مسلمانوه. دا درسته طریقه ده، دا درسته طریقه ده. موږ خو هلته نشو تللی چې هلته مسلمانان کړو، د هغې په خویونه موږ نه پوهېږو او ته یې په خوی پوهې. او دا خبره زه په دې بنیاد هم کوم، یوازې په دغه بنیاد نه کوم، په دې بنیاد هم کوم چې زموږ خلک خو د هغه نه بیا ډېر زیات بابات یې جوړ کړي، بلکل داسې بابات یې جوړ کړي چې د هغه لاس او خپې ښکلی. نو بیا چې چلو شي نو هغه ته دلته د نفوذ او دا زموږ په دې معاشره کې د ورننوتو موقع ته میلاو شي. نو چې میلاو شي نو د مخکې ورځو کې 2-3 کاله مخکې ما ته یاد دي عراق ته یو امریکنی راغلی و، دم یو 2 چته، نو هغه بیا دلته ګیره پرېښودې و، دومره ګیره پرې او تصویر یې ورته ورکړی او بیا چې واپس لاړو نو هغه ګیره بیا په لاس کې نیولې وه، خرولې وه او داسې په دې لاس کې نیولې وه، خاندلې وې مسلمانانو یو په دې شي باندې مې دا وې خپلو خلکو ته وې مسلمانان مې په دې شي دومره دوکه کړه، وې دومره مې وجلي دي چې ما تاسو ته د هغې بیان نشم کولی چې څومره کار مې مسلمانانو کې څومره تباهي صرف د دې وجه مې کړه. دا ګیره په لاس کې نیولې وه. نو ما ملګرو ته وې چې تاسو ته چې ما وې بیا راله زموږ یو ملګری دی مشر، نو هغه راله یو خط راکړه، یو 2-3 پاڼې یو مضمون. د دې نوښار نه چېرته سړی تللی دی دغه ته دی کویت ته، هلته یې چېرته په دا سفارتخانه کې کار دی، د امریکې په سفارتخانه کې چې ګوري سفیر هلته ناست دی. نو هغه سفیر په شیشه کې چې کتلي دي دې کتلی دی هغه کمیس پرتوګ دي، نو ورته یې چې هلکه دغه سړی ما له دننه راولی، چې دننه وله ورغلی دی. نو ده ته یې وایي چې ته د کوم ځای وې؟ د پاکستان یم. د پاکستان خو یې خو د کوم ځای وایي چې زه د په سرحد یم. نو سیدې ورسره په پښتو کې خبرې شروع کړي دي، چې په پښتو کې ورسره خبرې شروع کړي وې ته د کوم ځای وې؟ هلکه وایي زه د نوښار یم. وایي په نوښارو کې د عیسی خیلو محله پېژنې؟ وایي چې او پېژنم، موږ سره نږدې ده. وایي چې ته هغه څنګه پېژنې؟ وایي چې زه هلته 4 کاله امام پاتې شوی. وایي ما ورته وایي دا جولۍ مې ورته وګوره، دې جولۍ ته وګوره زموږ د دې ګریوان نه خپې وباسئ، لاس وباسئ، تاسو موږ سره دا لوبې ولې کوئ؟ وایي راته وایي دا زموږ ډیوټي ده، اجتماعي زموږ د حکومت ډیوټي ده، دا مسلمانېدل او کله کافر کېدل او کله څه کېدل او کله څه کېدل، دا خو زموږ ډیوټي ده. ما خو هلته ډیوټي کوله. وایي چې زه کلي ته رالم، وایي چې د عیسی خیلو محلې ته لاړم، بیا هلته مې وایي چې ستاسو 4 کاله امام انګریز پاتې شوی دی. هلته یو بابا او کونټۍ ورسره وه او وایي پلتې په جومات کې شروع کړه چې دلګانو تاسو ته ما نه وایي چې انګریز دی.
او تاسو راته وایي چې نه انګريز نه دی او یې اړې د سلو کاله مونږ نه کړو نو دا مهرباني وکړي دا هغه ځای نه سړی راشي داسې په سر ډېر مه ګرځوه ځکه چې هغه غواړي دا چې دلته راشي او دلته معلومات وکړي ستا خویونه معلوم کړي زمونږ په خویونو باندې زه وایم حقیقت کې چې انګریزانو زمونږ په پښتنو په خویونو څه لیکل کړي دي عام پښتون ته هم د دې پته نشته تا د خپلو قبایلو پته نشته تا د خپلو خاندانونو پته نشته تا د خپلو خویونو پته نشته زمونږ کمې کمزورۍ دي ځان له سوچ کې جدا خبره ده خو هغه چې در باندې کوم ریسرچ کړي او هغه د هغې په بنیاد باندې ستا لپاره بیا پلانینګ کوي چې د کمزوري رګونه دا دي او دا کمزور رګونه درنه بیا هغه خپل اولو در باندې سیده کوي خپل منزل در باندې ځان رسوي دا خبره ذهن کې کېنوي ښه نو نقیبه شریعت طریقه دا چې تاسو خپل کمزورۍ را معلومه کړئ بل سړی به تا ته ستا کمزورۍ معلوم تا ته به خپلې کمزورۍ نه معلومې زموږ د عامو مصلحینو طریقه څه ده ورته خدای وکړه دا پته چې د قوم کې غلطۍ بنیادي کمې دي دا ورته پته نه چې د موجوده زمانې دا جوان چې دی د په جماعو کې کمې خبرې راځي او هغه تصور داسې قایم کړی چې مذهبي خلک او د هغې په منځ کې دوری را پیدا شي دی د هغه په ژبه نه پوهېږي د ده په ژبه نه پوهېږي هغه وایي چې که د ده خواله ورغلم او دا تپوس مې ته وکړو نو ما ته په خپله وایي دا ډېر خلک ما له خوا راشي وایي خدای کو د بل چا نه تپوس وکړي یېرېږم وایي چې به راباندې د کافر پتو راباندې ولګوي به چې قادیانۍ دی او وایي تا نه چې تپوس کوي نو پروا هم نه ساتي بس سیده خپله د زړه خبره درته وکړو د هغې حل راته میلاو شو نو دا فاصله ولې جوړه شوه ته چې د یو مریض علاج کوې او د مریض د مرض درته پته نه څنګه علاج کوې پکار دا چې د اهل علم دا مې دې لپاره ته دا نقطه دلته وویله چې وبعثنا منهم 12 نقیبا د اصلاح لپاره د قوم د اصلاح طریقه دا ده چې په قوم کې د خلک ناشي او د قوم یوازې ټول عمر د قوم ته تقریر نه کوي د قوم متعلق د قوم دی واوري قوم لري تپوس کوي د هغې کې د دننه اوسېږي هلته دا چې بلکل ځان له یو ګوټ کې سړی ناست دی او د دنیا نه هېڅ نه دی خبر او دا د الله مذوب دی او د چا ملاسته غوا نه به دا به قوم څنګه اصلاح کوي د قوم اصلاح به هغه کس کوي چې په دغه قوم کې اوسېږي دا هلته ناست دی دغلته ورته پته وي د دې خویونه ورته پته وي نوې څه خبرې راځي خلکو څه خویونه بدلېږي د خلکو اصلاح به څنګه کوي دا خبره ډېره زیاته دا د 12 نقیبا دویمه مسله دی کې دا ده چې که د اصلاح په نیت باندې دا یونټ تقسیمیږي نو دا ټیک ده سړی دا ویلی شي چې لکه د قبایلو په بنیاد مثلا دا سړی ویلی شي لکه زما په دې صوبه کې ګورنر وي زما په دې صوبه کې چې کوم ذمه داران افسران دا په پښتانه داسې دغه خبره نه ده د قوم پرستۍ خبره نه ده ځکه یو سړی به د هغه په مزاج پوهېږي اوس چې ته د قبایلو ګورنر یو سړی داسې مقرر په پښتو نه پوهېږي او دې تا د قبایلو لپاره مقرر کړی لکه مخکې چې یو مقرر کړی نو بیا په دې پوه شو نو ځکه یې واپس واغوسته ویل هغه خو خبره زیاته د پښتو د قبایلو سره متعلقه ده او سړی خو په پښتو نه پوهېږي نو تا ته اوس هیله پته ولګېده دې مطلب دا دی چې د کومو خلکو نه ته د هغې اصلاح کول غواړې هلته د حکومت رټ قایمول غواړې هلته څه داسې خرابۍ لرې کول غواړې نو هغه سړی هلته مقرر کړه چې د هغه خلکو د مزاج نه خبرې ډېرې خبرې به داسې چې د خلکو د مزاج نه دي خبر نه به داسې کار وکړي چې داسې چلو پښتنو مزاج دا دی چا سره په ګاډي کې زنانه ناسته نو که د مونږ پولیس پښتانه نو هغه چې وګوري زنانه تاسو ته کتئ داسې داسې ورته وایي چې اوس هم ودرېږه یو خو دا چې چا باندې سیړی او جدا مسله ده خو چې داسې نه خو چې زنانه ورسره یې اړوي څه ولې دا ورته پته ده چې په پښتو کې خلک د زنانه خو چې د پنجاب نه سړی راولي او د سند نه راولي هغه به ورته وایي زنانه به ورسره یې او دی به خلک یا به خلک ورته وایي دا بېوقوفه رئیس نه دی خبر تاسو کوي نو دا ته دوري به راغی که دا ته د خلکو اصلاح کوي نو دا 12 نقیبا کې مې د دې دپاره وي چې دا د شریعت تعلیمات د دې دپاره دي اصلاح چې کوي نو اصلاح طریقه دا ده ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى او دا هغه کسانو نه چې هغې وایي چې موږ نصرانیان یو اخذنا میثاقهم موږ د هغې نه وعده اخیستې وه چې د را روان پیغمبر خبره به منې
فنسوا حظا مما ذكروا به نو دې یې راکړې او ډېر لویه حصه د هغه نه چې دې ته په نصیحت ورکړې شوی او د الله تعالی خبرې شاته کړې او یې فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نمون پیدا کړ دې په منځ کې تیز کوم د دې په منځ کې دښمنی او نفرت د قیامت د ورځې پورې دې کې دوه درې لنډې خبرې دي اوله دا چې ان نسوارا عیسایان په اسلام دا اعتراض کوي چې دین مت نصرانیان وایي او نصرانی د ناصرین جوړ دی او ناصری فرقه خو په عیسایانو کې ډېر رستو راغلی د اول نه خو نه او تاسو وایي چې د عیسی علی السلام د وخت نه نو دا د حقیقت مقلتوب دی قرآن هغه ته نصرانیان د ناصری د وجه نه وایي یا د ناصری فرقې د وجه نه وته نه وایي قرآن ته د دې وجه نه وایي چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي چې من انصاری الی الله او قال الحواریون نحن انصار الله نو قرآن خو ته د احترام د وجه نه وایي او دا به وقوف مثال د چرته کې خیر یې نشم تغیږي او کبد یې نشم تغیږي د په خو په بد او په عزت او په عزت اړو کوي نه چې قرآن ست عزت کوي به عزت دي کوي قرآن خو ته یو ډېر لوی نوم درکړي او ته وایې نه دا د ناصرینه جوړ دی یو خبر دویمه خبره ده چې فنسوا حظا مما ذکروا به یحیی علیه السلام نواله در عیسی علیه السلام پورې دا خبره ډیره زیاته مشهوره وه چې وو نبی یعنی النبی د پراپر د رسول یعنی دا د چې په انګریزي کې راځي کنه د الف لام لپاره د نو دې معنا ده چې الته انګریزي ترجمه ګوري وو هغه پیغمبر خاص پیغمبر نو یحیی علیه السلام نه خلکو ته پوښتنه کړې ده چې ته هغه پیغمبر النبی هغه نه زه النبی نه ما عیسی علیه السلام ویل دي چې زمانه پس به هغه پیغمبر راځي موږ د دې نه دا تاسو کوو چې دا په کتاب پیدایش او په نور لکه دلته ما دا دوه حواله ته راوړل دي یوحنا باب یہود نے یحیی علیہ السلام سے سوال کیا اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے پتہ وہ لگے تھا کہ النبی پدې کې د اوسه پورې په بنی اسرائیل کې دا مشو چې یو اهم یو پیغمبر دی چې هغه ټول نه النبی دی ټول سردار پیغمبر را ابر ازي عیسی علیه السلام خلقو ته دا وایي هغه ته د مددگار نوم د دې ترجمه مطابق ته مددگار وایي لیکن هغه الفاظ خو نشي بدلولای اپ کې وسم شتا یوحنا باب نمبر 4 وو ته مې وې زه د دې لپاره زم هغه حواریین چې وته وی راځم شو چې ته د وته وی چې زه نظم زه روانه نو هغه وته چې بیا بسکو ورته وی چې وو ته مې دوسرا مددگار بخښېګا نو دا خبره مددگار د لپاره خو غیر سویل شي خدای ته یو بل جمله ده هغه دا چې تاکي ابد تک تمہارے ساتھ رہے چې د اخره پورې بس تاسو سره یې د اخره پورې تاسو سره کېدل څه مطلب دی د اخره پورې د عیسی علیه السلام تعلیمات د اخره پورې شته نو د عیسی علیه السلام نه بعد څه څوک راغلی دی چې دا تعلیمات د قیامت پورې ژوند دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل څوک نه نو دا خبره دی ریکړې دي فنسوا حظا مما ذکروا به چې وتر یاد کې چې تا هغه پیغمبر او هغه د قیامت پورې چې به موجود دي دغه تعلیمات نو دا څوک دی نو نسوا حظا مما ذکروا هغه یې متددي پته نشته حالانکه دا وته پوره پته و دویمه خبره فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء د دې په منځ کې موږ دښمنی تیز کړو سیاسي دښمنی خو خیر هغه خو داغه باندې څه پټه پناه ده په جنگ عظیم کې چې یو بل تباہی څومره کړی ده نو داغه اثرات خو سم پاتې داغه اثرات سم ښکاری کندري اوسم اکندري معاملې د برتانیې کې چې کوم د جنگ عظیم په وجه کندري شوی نو هغه سم اثرات پاتې خود دین علاوه او بل خبره ده هغه دا چې په دې عیسایانو کې چې دا سلور کې فرقې دي په خوانه په کې فرقې وي یو ته نستوریه ویله هغه به عیسی علیه السلام د خدای زوی دی بل ته یعقوبیه ویله هغه به عیسی علیه السلام او خدای یو دی بل ته ملکانیه ویله هغه به خدایان درې دي یو خدای دی یو حضرت مریم ده یو عیسی علیه السلام دی اصل کې د دوی نه بنیادی غلطی دا وشوه چې په اول کې د عیسی علیه السلام متعلق دا تصور قائم کو چې نعوذ بالله په دغه د بشریت او خدای دواړه راجمع دي بشریت او خدای په دواړه دا مشکل د مسلمانانو تم را پیښ دي دا بحثونه تاسو دلته شکر دې دلته ماشاءالله تاسو مزي کړی
او پنجاب ته لاړ شئ نو هلته کې به بیا پوهېږئ چې هر جومات کې د نور او د بشر جګړې به روانې چې پیغمبر علیه السلام نور دی که بشر مطلب دې څه دی ته مطلب دې څه خبره کوه څه وایې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی و که نه انکار کوي وفات شوي نه انکار کوي د روضې نه انکار کوي د پلار نه د مور نه د نیکه نه د نیا نه د قریشو د نسب نه د بنو هاشم د دې نه انکار کوي نه دې نه انکار نه کوم نو باید دغسې چې انکار نه کوي نو بشر خو دغه ته وایي نو بشر دغه ته وایي چې پیدایي پلار او موري خیل او نسبي د پیدا کېدو وخت معلومي بیا وفات شوی وي خوراک وسکاک هم کوي نو ته نور څه غواړې که ته وایې چې نور دا مطلب دی د بشریت نه انکار کوي نو دا اوتې بوتې ولې وایي نو دا بیا پویا یا په ناپوهۍ د مخکې نه خو یو مثال موجود دی چې د عیسی علیه السلام په باره کې چې دې کې بشریت هم دی او په دې کې خدایي هم ده الوهیت هم دی پکې بشر خو څه کولی چې پوهېدم و چې بني انسانو ډوډۍ خوړله اوده کېده به پاڅېده به کان یاکلان الطعام قرآن وایي مور به هم ډوډۍ خوړه ده به هم خوړه نو بشر خو دی خو بل طرف ته چې وګورو چې داسې کارونه یې کول و ابرئ الاکمه والابرص پیدایشي ړوند به و لاس به یې پراخ کړ نو به جوړ شو دا خو عام خلکو دا د اوسه پورې داسې علاج چا د اوسه پورې ایجاد کړی دی چې پیدایشي ړوند هغه بنا کېږي والابرص او برګې هغه به لاس پراخ کړه به جوړ واحیي الموتى باذن الله او چې مړي ته به پاسه پر اسقاپوټ کې یو بابا او ما خو ته اورېدلی نه خو شیخ صاحب د الله پاک وبخښي هغه به وی تقریر کو په جنازه کې وی چې عیسی علیه السلام به مړي ته ودرېده او مړي ته به وی چې یا حی یا قیوم قم باذن الله خدای دې غر حی قیوم هغه ته نه وی حی قیوم خو الله تعالی او دا غټ پیرو په خلکو کې اور خلکو بول لاسونه ښکلول دا په جاهلانو پسې دا خلک ډېر روان پوه شئ په خبره نو عیسی علیه السلام به مړي احیي الموتى باذن الله مرغه به و جوړه کړله خټې نه هغې کې به پکې وکړو والوت دا به تا ته وایي چې تاسو خوړلي دي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بطونکم ماسته دي خوړلي که دال دي خوړلې او بېګا دې په کور کې څه پراته دي هغې به وایي چې دا کارونه خو دا خو د خدایي کارونه نو قرآن دا ټولو بیان وکړو دا د خدایي کارونه دي خو دا د عیسی علیه السلام په خپله نه کول عیسی علیه السلام وی چې باذن الله دا خو زما معجزه ده کارونه خو د الله تعالی دي نو دی خو پیغمبر دی د په لاس الله تعالی ښکاره کړه نور دا د ده اختیار خو نه لیکن دوی د اول نه سوچ دا جوړ کړو چې دلته بشریت او خدایي دواړه راجمع شو نو چې راجمع شو نو وروستو خلکو چې دې ته کتل چې وایي دا مسله به اوس څنګه حل کړو خټې خو دې ولړلې اوس به یې پاکې څنګه نو یو قوم دې طرف ته لاړه بیا په عیسایانو کې ډلې جوړې شو یو ډله دې طرف ته لاړه چې هغې دا بشریت په دې الوهیت غالب کړو نو وی چې دی خو بشر او د الوهیت پکې دا صفات موجود دي خو بشریت دا نو هغې وی چې دا د حضرت مریم زوی دی او د خدای سره په خدایۍ کې لږ شریک دی خو خدای نه دی بل قوم لګې دا هغه به د بشریت په ځای باندې د الوهیت غالب کړو نو هغې ورته وی نه وایي عیسی انما المسیح عیسی ابن مریم دا دغه څوک دی انما الله هو المسيح ابن مريم هغه نه ودای عیسی ابن دغه خدای ابله طبقه رااله چې هغه وی چې یاره داسې چل بوکو چې موږ په دې منځ کې خبره وکړو د انصاف خبره وکړو نو هغه به د بشریت او د الوهیت دا خبره یو کوله چې یو کوله به بیا به تورانې ده کله به خدای یو دی او کله به درې دا اوس پورې تورانه ده نو اولنې خخته چې د غلطه کې خو نو دا غنه نو بیا د دې په منځ کې بیا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء تاسو کو د سپین تاریخ وکړو او دا انکویزیشن چې وته وی انکویزیشن دا مذهبي عدالتونه چې بیا په سپین او په غرناطه کې به مسلمانان په هغه باندې عذابولو هغه د عذابولو هغه د سختو د تکلیفونو چې کوم یو داستان دی دا حقیقت کې هغه ول د مسلمانانو لپاره نه جوړ کړي دا د هغې په خپل منځ کې چې کوم دا درې فرقې په هغه زمانې پورې دا مشهور هغه وخت یې دوه یو کیتولیک یو ارتوډکس بیا په هغې کې په 1500-1600 صدۍ په دې منځ کې بیا پروټسټنټ را پیدا شو پروټسټنټ بیا د هغې نه بعد چې کله انګلینډ نه خبره راغله نو په هغې کې بیا چرچ اف انګلینډ را پیدا شو نو اوس د عیسایانو مستند ډلې 4 غټې ډلې دي یو کیتولیک دی یو ارتوډکس دی یو پروټسټنټ دی او یو چرچ اف انګلینډ دی که تاسو آیرلینډ ته لاړئ د آیرلینډ دوه حصې دي یو په برطانیه کې دی یو آزاد آیرلینډ یو شمالي آیرلینډ دی یو جنوبي آیرلینډ نو یو آیرلینډ د برطانیې حصه ده
نو ته د برتانیې ویزه سره خدای ته تللی شي هلته چې ته لاړ شي نو دا محلي دي نو دا د ارتوډکس محله ده او دا د کیتولک محله ده سوال نه پیدا کېږي چې دې محلې نه یو سړی دلته راشي ټوپکې ورسره دي بلا تپوسه پې غذا کوي او هلته دومره مرګونه کېږي او دومره اختلافات دي چې دا زما او ستا په دې وطن کې دا د شیعه او د سني دا جګړې را پیدا کړې خلکو دا وی نه تاسو د مشرانو نه تپوس کې په دې په اړه چنار کې یو ځای بل ځای دا د سونو کارونو راشي د شیعهګانو او سنیان یو ځای نه اوسېده نو هغه جګړې وی چې دا اوس کې را پیدا شي دا مصنوعي تور را پیدا کړي خو دا مصنوعي جګړې به وبخي چې هلته کومې جګړې خلک کوي خو چونکې میډیا د مغربیانو په لاس کې ده نو ستا وړه غوندې خبره نه ده دومره هایلایټ شي چې بیا یې درته ښیي بیا یې درته ښیي دلته دونه غلطي وشي که نه نو زموږ دا ټي وي والا هم دا سم ازاد دي زموږ دا ټي وي والا چا پسې ډېره ښه لطیفه ویلې وه وایي د برطانیې نه اوس پاکستان ته راغی که د جرمني نه راغی د یورپ نه راغی وایي د دې ځای سپي ورته وایي چې هلکه غوښې خو هلته ډېرې وي بسکټ خو هلته ډېر وو د سپو دپاره خوراکونه خو په هغه ځای کې ډېر دي خلک یې مزېداره بسترو کې او په هر څه کې ساتي دلته خو به کړنګ لږې یو ځای درځي بل ځای به درته څه به درته میلاوېږي راتلې دلته څه شي لا وایي غږ یې مه کوه خوراکونه خو آزاد هلته وو خو د غپلو اجازت چې کوم دلته دی هغه هلته نه وو دی په دې میډیا والا پورې ویلي ما درته ونه ویل چې دا میډیا دا ډم بدل کړی دی نو میډیا ته جوړه کړې وایي په خبره باندې دا سرکاري ډمان دونه خبره به وشي بریکینګ نیوز خبره به وي نه د سړیتوب او بریکینګ نیوز او 50 ځله به راته ښیي دا په یورپ کې دا نشته نو هلته د دې دواړو فرقو په منځ کې جګړې کېږي په سپین کې چې دننه دي د یو بل سره چې کوم مذهبي عدالتونه جوړ کړي د هغې کیسه که ته ورته کوې دا مړه دا پخوانۍ خبرې دي پخوانۍ خبرې خو ستا تاریخ دی که نه ته په خپل تاریخ ولې شرمېږي ما ته خو زما تاریخ مخې ته کوې او په خپل تاریخ شرمېږي چې زه درته مخې ته کېږم اغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة البته إلى يوم القيامة پورې خلک سوال کوي الى يوم القيامه انا دارا چې ګوره قران خو من لکنه چې عیسایت به د قیامت پورې برقرار دي نو تاسو چې وایي چې په اخر کې به د خلک مسلمانېږي نو شیخ خراب شي اوس به څه کوو وایي قران خو من د قیامت پورې نو ما یې زه به درنه تپوس کوم چې د قران په ژبه کې اعتراض کوې زه به د قران په ژبه کې جواب ورکوم چې قران دا وایي چې د یونس علیه السلام په باره کې چې ویلي دي که نه چې للبث فی بطنه الى یوم یبعثون نو ولې هغه مایه به د قیامت پورې ژوندی شي نو وایه دا چې کله ښه مبالغه یې که نه او د ډېر وخت خبره کوي نو قرآن د عربۍ مطابق هم کله کله خبرې کوي نو د عربۍ مطابق خبرې دا دي چې الی یوم القیامت معنا دا ده د ډېرې زمانې پورې الی یوم القیامت معنا څه ده د ډېر دور دا خو اصطلاح ده خلک ویره 20 ځله مې راته ونه وی هغه طرف نه وایي مړه 2 ځله دې راته ایله وویل وایي نه مړه 20 ځله مطلب مبالغه ده نو دا خو هر قوم د وینا ځان له یو طریقې واخر دعوانا بیمارانو لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی دې شفا نصیب کړي د درس کې ډېر بیماران دي بار زموږ دوستان ملګري دي او نو د دې په کورونو کې بیمارۍ وي د موږ په کورونو کې یو ځای بل ځای ټولو لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی ټولو ته شفا ورکړي مولانا محترم ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی ورته شفا ورکړي اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي صلى الله تعالى على خير